چې کومه ضروري خبره ده چې په دې باندې تاسو پوه شئ هغه خبره دا ده چې اهل بیت علیهم السلام دا څوک وي ځکه اکثر خلک اهل سنت و جماعه د اوی چې کومه تشریکا د روافضو او د شیعاګانو په نسبت باندې هغه قابل قبول نه ده او د اهل بیت علیهم السلام چې کومه تشریع روافض او شیعاګان کا هغه د زمونږ په نسبت باندې قابل قبول نه ده دی وجنا حق خبره چې صدا هغه کنن تاسو په دغه بیان کې دغه یو خبرم او پیژاندنو دا ډېره فائدمن خبره ای چې څوک په قران کریم او په احادیث مبارکو باندې په صحیح معنا باندې علم لري او څوک په هغه باندې پوهیږي بغیر د تعصب نه یو خو په انسان کې تعصبی مقابلی حسدی یا زدا نمنم داسې خبره ای هغه خو یو جدا خبره ده خو الحمدلله مونږ او تاسو ټول اهل حق یو ان شاء الله مونږ د خپل ځان یو فرقه پورې تړلای نه دی څوک چې سم خبره کوي او دین سره برابر خبره کوي قرآن او حدیث او مذهب مطابق خبره کوي که هر څوک دی هغه زموږ دوست دی هغه زموږ رور دی هغه زموږ په نسبت باندې بهتر دی ځکه قیامت پورز باندې رب لا یزال زما او تا د فرقې پختنه ما او تا نه نک موتا څومره په حق باندې عمل کړی دی څومره موتا حق ته تسلیم یو څومره موتا حق منلی دی بس د دغه خبرې حساب کتاب به یې موتا سره نو دی وجنا اهل بیت علیهم السلام فضائل مرتبه بیانوما ځکه دا زموږ د ایمان حصہ ده او ټولو نه اول ان شاء الله تعالی یو خبر ارته کوم چې د اهل بیت علیهم السلام څوک وي چې په دې باندې تاسو پوه شئ چې هغه کوم خدشات دي یا په ذهن کې مغالطه ده یو غلطی ده یا پس ورځي زما او ستا په ذهن کې یو کس خبره اچول غواړي نو چې تور تاول نه پوي چې ما یو حق خبره یو عالم دین نه اوریدلې ده ګوره دا یاد لرئ په دې خبره باندې ځان پوهه گئی اهل بیت دا کوم لفظ چې دی اهل او بیت دا دوا الفاظ دي اهل ویلکگی خلق تا او بیت ویلکگی کور تا نو چې دواړو الفاظو معنا ریو ذکرې نو معنا یشوا ذکور خلق ذکور خلق اهل بیت علیهم السلام دا یاد لرئ څومره احادیث شری په صحیح ستو کې یا د صحیح ستو نه علاوه چې کوم معتمد دیارلس امام محدثین دی امامان دی د احادیثو چې هغه ثقه دي ثقه مضبوط دي هغه معتمد دي هغه نه هیڅوک خپل مخ نشي اړولای چې د اغوی څومره د احادیثو مجموعه لیکلي دي پاغه باندې انسان مکمل نظر واچي چا په وس کې دا وی ګوري تاریخ وګوري قران کریم وګوري مختلف چکم پخانی مفسرین دي چنن اتس وکاله او نه وکاله مخ کی تیر دي
دا کوم چې نن نمونه دي دغه نمونو نه مخکې تیر دي په دغه یو نوم باندې نه یادېده چې دا فلان سره دی او دا فلان سره مخکینی خلک چې کوم ښه خلک دي نو مفسرین هم ته وګورې محدثین هم ته وګورې مورخین هم ته وګورې چې په دغه ټولو کتابونو باندې ورته عبور نی حاصل او تا په خپل باندې کتلی نی او تا یا مطالعه نی کړي ته فیصله نشي کولای ته چاته حق نشي بیانولای او کله چې انسان یو ځل په حق باندې ورسی نو بیا چې کوم خون د حق په بیان کې دی دا خون خدای پاک په یو سیز کې نه دی خو دی بیا د دې یو خپل مټاس دی نو دی وجنا اهل بیت علیهم السلام څوک دي نو ګورئ دغه خلق ته والله عالم چې پته ورته نه لګي دا پوی نوی یا دوی برای نام دی یا دوی متعصبین دی دا غي پته خو ماته نه لګي والله عالم خو حضور مبارک خو ما او ته فرمایلی دی کنه په حدیث کې سیرت فرمایلی دی چې ما تاسو ته داسې دین پر خود دی داسې واضح دین لگا دا ورځ سبا دا سبا چې کومي په ورځ کې ابتدا دا انور دا ډیر روخانه داسې یو روخانه او واضح او ښکار دین مار تبریخ دی د ورځې د رڼا په شانته لکه څنګه چې ما او تا د ورځې په رڼا کې نه خطا کګو هیڅ نه خطا کګو همدغه رنګې یو دین دا د نبی علیہ السلام او د صحابه دین دی او یو دین دا د فرقو دین دی مونږ الحمدلله هغه دین بیانو چې کوم دین د مصطفی علیہ الصلوۃ والسلام هر انسان بخپل کار کوي